د جنازې د کټ مخامخ کا خپل نو نیسه د جنازې ته او د خپل مخ ته پکې وګوره د خپل کردار ته پکې وګوره چې د دغې جنازې د کټ ته پرېوتو مناسبي کدو موږ او تاسو په لوی تباهۍ کې پراته یو رور خنزیر په تباه کې دی د خور حقیوالی دی دا ډله جنت ته نشي او یا حضور پاک فرمایي وی که یو سړی زر کرتې د بیت الله نه توشي یوه روپۍ پې د پردی پاتې ده د خدای په دربار کې به تر هغې پورې جنت ته نه ځي چې دا پردی روپۍ ورکړي ني د دې دواړو جنازو نه نن عبرت حاصل کې صرف ګپونو له جنازو له مه راځئ صرف ټوقو له جنازو له مه راځئ صرف دې له مه راځئ چې موږ دې مړي والا ته ځان وښایو چې ځینې د پلار او د رور او د تره او د تربور جنازې له راغلو دې له مه راځه که تاسو ته چا دو خول چې د لور حق دوی له ورکه او ته به جنت ته راشي لاړ شي نو راشئ زما هداګیره په الوړ چاړو خرایه چې مولوي صاحب دروغ دي وي په دې کلهمه دنیا کې که درته چوي که ته زر کاله سجده ولګې 15 ګزه تسبیح پیدا کې 14 ګزه ږیره اوږده کې 12 ګزه لمندې اوږدی او ټوله شپه او ورځ په ځمکه د سجده لګولي او خدای ته جاړې جهنمي د عوامو حقوق مه وه الله به درنه تپوس کوي ای بنده د دې مسلمان حق دې ولې والی دی بیا به د خدای په دربار کې څه پیش کوي الله ته به څه وی زامن او لونه دي دي نو د لور حق په زوی مه وه که ته زر کاله سجده ولګې 15 ګزه تسبیح پیدا کې 14 ګزه ږیره اوږده کې 12 ګزه لمندې اوږدی او ټوله شپه او ورځ په ځمکه د سجده لګولي او خدای ته جاړې جهنمي په دې ځان پوه کړئ موږ او تاسو خو وایو نه لور پکې نشته او خور زوی دی پکې زوی خنزیر خو دله په قبر هم میچازې کوي انګور دله د ښځې نه سر هم وباسي دغه انګور درته دله دوس هم وایي اوس د دغې دله لپاره ته د لور حق وې د دغې بېغیرته بچي لپاره د لور حق وې ظالمه ځان غاصب کې او دعوه د اسلام کې که تاسو ته په سرزمین د دنیا د مشرق نه مغربه پورې کلهم اسلامي ممالک او مذاهب اربعه د څلورو مذهبونو په رڼا کې او د اسلام په رڼا کې د قرآن د قانون په رڼا کې د حدیث نبوي د قانون په رڼا کې د زندګۍ حیات نبوي په رڼا کې د حیات صحابه په رڼا کې که تاسو ته چا دو خول چې د لور حق دوی له ورکه او ته به جنت ته راشي لاړ شي نو راشئ زما هداګیره په الوړ چاړو خرایه چې مولوي صاحب دروغ دي وي په دې کلهمه دنیا کې که درته چوي یوازې عمرزی نه او یوازې مسلک حنفیم نه که په څلورو مذاهبو کې یوازې قرآن هم نه تورات انجیل زبور او صحیفو کې هم که تاسو ته چوي چې دا یهود دي که دین درته ووي یو خو د خولې هغه قانون دی او یو د تورات قانون دی که تاسو ته د تورات په قانون کې مو وي چې او د لور حق زوی له ورکه دلته به جنت ته لاړ شي نو بیا راشه ماله یوازې عمرزی راته نه یادوم کلهم سرزمین د دنیا راته یادوم موږ او تاسو په لوی تباهۍ کې پراته یو رور خنزیر په تباه کې دی د خور حقیوالی دی دا ډله جنت ته نشي تللی دی به د جنت په بوی پسې مړون دي اگر که دی او یا حضور پاک فرمایي وی که یو سړی زر کرتې د بیت الله نه توشي یوه روپۍ پې د پردی پاتې ده
د خدای په دربار کې به تر هغې پورې جنت ته نه ځي چې دا پردی روپۍ ورکړي ني. اوس ما تا ګورو که نه چې دغه حال هم یاد دي، دا دوه جنازې پرتې دي. نن د دې غریبانو د دې دواړو جنازو نه نن عبرت حاصل کې. صرف ګپونو له جنازو له مه راځئ، صرف ټوکو له جنازو له مه راځئ، صرف دې له مه راځئ چې موږ دې مړي والا ته ځان وښایو چې زه دې د پلار او د رور او د تره او د تربور جنازې له راغلم. دې له مه راځه، جنازې له دې له راشه چې خدایه سار له به څه کومه. زما دا ژوند څنګه دی؟ د جنازې دې کټ ته مخامخ کا، خپله یې نه ونیسه دې جنازې ته، او د خپل مخ ته پکې وګوره، د خپل کردار ته پکې وګوره چې د دغې جنازې د کټ ته پرېوتو مناسبي د دې ځایي دې ته تیاری کړې دي. حضور پاک مبارک فرمایي غنیمت وګڼه حیاتو که قبل الموت، جون غنیمت وګڼه د مرګ نه مخکې. سار له چې مردار شي که نه بس بیا به پروت بیا به فریاد کې، بیا به چغې وې، بیا الله وی ویأتیه الموت من کل مکان وما هو بمیت. بیا به د مرګ نه پس ته د مرګ سزا د هر اړخ ته را روانوي. خو الله قرآن کې وی ګورې بنده بیا به نه مرې، بیا به سزاوارې. دلته که سخت بیمار شي نو مرګ به راشي، چې په خېټه نار شي نو مرګ به راشي، د لوږې نه به مړ شي. چې ضعیف شي نو مرګ به راشي، د بوډاوالي نه به مړ شي. چې کمزور شي عاجز شي نو مرګ به راشي، د عاجزۍ نه به مړ شي. که آفت نازل شي نو په سر به دې راشي مړ به شي. خو کله چې دا مرګ وسکه که نه نو ویأتیه الموت، الله وحده ته به د مرګ اسباب راځي من